بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی ویډیو ریپورت سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو خبره به کوو د سی ام په اړه باندې استعفا گورنر هاوس ته لاړه بیا وصول نشوه او سی ام دغه وینا کوي چې یاره ماته ریسیوینګ لیټر میلو شوی دی بیا کمپیوټرایز څه مسله ده یا ریټن لیکل څه مسله په دې باندې موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار محمد فهیم صاحب موجود دی. فهیم صاحب پروګرام کې راتلو هرکلی تاسو ته مهرباني شکریہ. سر دا راته ووایي چې دا کمپیوټرایز استعفا او ریټن لیکل او بیا په شین بالپن باندې لیکل دا څه کیسه ده سر؟ دا تشې ډرامې دي او ډرامو دپاره بیا سهل د دې نه وي. بله خبره دا ده چې دې نه مخکې د پنجاب او د بلوچستان وزیر اعلیګانو 2018 کې استعفا ورکړې وه، 23 کې 22 کې مې استعفا ورکړی شوی وه چې کله پرځلایي صاحب استعفا ورکړه هغه هم ټایپ شوی وه، هغې کې هم څه خبره نه وه، په صرف ساین کړی. نو دې کې دننه دوی دا خبر راوویسته چې نه جي اصل کې آئین خو 1973 کې لیکلی شوی هغه ټایم کمپیوټر څومره استعمالېده نو یې وایي چې استعفا د لاس نه ولیکه. نو دې خوا استعفا لاس نه لیکل ضروري و، هغوی ولا استعفا لاس نه مو لیکله. بیا پکې دا خبره وه چې وزیر اعلی خو شین پن استعمالوي، سبز رنګ پن استعمالوي، هغه دستخط هم په سبز باندې کوي، نو دې په هغې باندې ولیکي، هغه ته په هغې باندې ولیکل چې دا واله ته په دې خوشحاله شه و نه کوم نور دا وزیراتوب کومه نه ځان سره سنبال کېده. نو هغه د خپل ټول شرایط پوره کړل. اوس که مونږ ګورو چې استعفا به منظورېږي کله نو دې کې چې کوم زما خبره وشوه مختلف آئیني ماهرین دي هغوی سره جی سر هغوی دا خبره وکړه چې استعفا دوه قسمه یو چې کوم مختلف انتظامی عهدې دي د هغې په حساب هغوی دا خبره کوي چې هغه بایلیټرل وي، دو طرفه استعفا ورکولي، لکه یو کس به استعفا ورکوي بل به ایکسپټ کوي یا ریجیکټ کوي. بل آئینی عهدې دي هغې کې صدر راځي، هغې کې وزیر اعظم راځي، هغې کې سپیکر راځي، هغې کې درنه وزیر اعلی راځي، هغې کې ججان راځي. دا یونیلیټرل وي، دوی استعفا ورکړه هغه سټینډ اپرووډ وي، هغې کې نورې خبرې نه وي، بل کس سره د انکار کولو هیڅ قسمه گنجایش نشته. نو دا آئیني عهده را د استعفا ورکړه او حکومت دې لپاره اوس تیار دی، حکومت ورته پی ټی آی تیار دی چې سبا یا بل سبا پورې میکسیمم 2 نور اغسطی شي نو وادلي او د نه پس به الیکشن کیږي. سر نوی وزیر اعلی نامزد کړی دی سهیل افریدي، نو آیا دا خبرونه چلی لګیا دی نو سی ام به راشي جوړ به شي یا نه؟ فی الحال خو مغه سی ام ښکاري ولې چې پی ټی آی ته هېڅ ګرانه نه ده. د جمعیت علما اسلام ویل کېږي چې پس پرده یې تر برابر خبرې شوي دي او د هغوی او د اے ان پی پی ایم ایل ان ته انکار چې مونږه د زور زبردستی حکومت حصه نه جوړېږو هغې به ډېر زیات فرق کي، هغې نه به ډېر زیات فرق راځي او د هغې د وجې نه پی ټی آی اوس ډېر ښه پوزیشن کې ده چې خپل سی ام راولي. الیمین مجبوره ولې شو استعفا ته سر؟ مجبوره خو نه شو، هغه اوپنلی ویلیو چې عمران خان سکینولې ما چې کله راته زه به ځم ځکه هغه په 15 غنټو کې دننه استعفا ورکړه. اسلام آباد کې ناستو هغه ته 6 بجې وینا وشوه، پېښور ته راغې او 10:57 پر هغه استعفا ورکړم او سبمټ کړم وه. اختیار ولي او اتاتارټ پرون پرنس کانفرنس کړو، هغې کې دا ویلو چې را الیمین ته چې کوم ټاسک حواله شوی دهشتګرد حوالې سره نو هغې پوره نه کړو نو ځکه سهیل افریدي را مخکې کو څه به وایي؟ دی خپله خوښه ده چې څه وایي پولیټیکل بیانیه ته راغوي، خامخا خو دا نشي ویلی که نه چې سهیل افریدي ډېر ښه وزیر اعلی و یا الیمین ډېر ښه وزیر اعلی و. سیاسي مخالف ته خامخا بدې به وایي او چې بل کس کې دننه نور څه نه ګوري نو خامخا یو نه یو کمزوری ځای به ول رانیسي. هغوی دهشتګردۍ دا پوینټ نیولی دی او خپل مخالفین دي خامخا به په نښه کوي. په دې کې سینیر کسان هم شته دی سیاستدان، سهیل افریدي ولې نامزد کو؟ څه وجوهات؟ ګوره د پی ټی آی خپله خوښه ده که دا خبره مونږ کوو چې سینیر کس ولې رانغې نو مریم نواز پهله ځل ایم پی ای شوې وه، هغه د نواز شریف صاحب ډرو هغه وزیر اعلی شوه. دا د هرې پارټۍ خپله خوښه ده، پی ایم ایل ان خپله خوښه وه چې هغې وزیر اعلی کړه، د پی ټی آی خپله خوښه وه چې الیمین ګنډه پوره که نن هغه بدلۍ لګیا دی، سهیل افریدي راودي لګیا دي. دې کې څه بده خبره نه ده، هره پارټي په خپل تنظیم باندې ښه پوهېږي او هغې سره اختیار دی ته ووټ میلاو شوی چې کم کس سی ام کول غواړي هغه یې کولی شي. آیا صوبه باندې به اثرات راشي که نه سی ام بدلېدو سره؟ څنګه اثرات ښه که بد؟ دواړه به راځي، زیات به پکې کم یو راځي سر؟ دا خو مستقبل کې پته لګي، هېڅ پته نه لګي. ګوره نوی وزیر اعلی دی، ینګ دی، انرجیټک دی، پهله ځل ایم پی ای شو، پهله ځل منسټر شو، پهله ځل سی ام کېږي لګیا دی. ابه خامخا دا کوشش کوي چې خلک یې یاد وساتي چې څه نوی وکړم، هغه د سیسټم حصه نه ده. نو ډېر کسان وایي چې ګران کار چې کوم کس سیسټم حصه نه یې کو چلیږي، خو دا ضروري ده چې کوم کس سیسټم حصه نه دی چې هغه سیسټم ټیک کړي. سیسټم چې ټیک کول غواړي نو هغه کس راوله چې سیسټم حصه نه جوړ شوی. اخرنی سوال کوم سر، سهیل افریدي مطلب راوستو کې دغه لري خلک دغه وینا کوي چې یاره سهیل افریدي ځکه راوستو چې الیمین جلسو کې او جلوسونو کې او دې کې پټ شوی نو سهیل افریدي به نه پټېږي، اډیاله طرف ته به رخ کوي، نو آیا وبه کي که نه؟ ګوره چې کوم ټاسک میلو شوي هغې کې دننه خبره شوي، هغه ټاسک د ریډ زون میلو شوی و، دواړه په ریډ زون ته لاړه، هغې نه پس نور څه پاتې وو. نو احتجاج به سهیل افریدي هم کوي او الیمین به ورسره احتجاج کې ځي. نو آیا سهیل افریدي به اډیاله ته ورسي که نه؟ چې اډیالې ټاسک میلو شي نو بیا به ورشي، چې کله ټاسک د ریډ زون وي بیا به ریډ زون ته ځي.
ډیره مننه سر د تفصیلاتو راکولو. ګرانو کتونکو تاسو د سینیئر صحافي او تجزیه کار محمد فهیم صاحب خبرې اورېدې. هغې چې کومې خبرې شریک کې یقینا چې د هغې کم خبر دی هغې تاسو ته مخې ته وړاندې کوم. دا زموږ نن پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم لره کې اجازه د الله پامان.